الله الرحمن الرحیم. وی سړی دی الله پاک نعمتونو ته ګوري. مفهوم یې دا لکه خدای سترګې دې را دي، خدای لاس دې را دي، دا به سړی خوشحالي وایي الحمدلله. اوس چې دې ته وګورې چې اوس چا خو پښې نسته، موږ خو پښې سته که نه، چا خو کپشه پرېږده، موږ خو کپشه ګوډه ده، خو پښه خو مخپله ده. چوک غریبان خو په کټو ناست دي، موږ خو الله پاک شوروي جومات ته راځو. دی الله پاک ډېر احسانات دي، الله دې راضي شي. رمضان مبارک الله پاک نصیب ده، روزه توفیق باری تعالی را ده، دا ټول الله احسانات دي. حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرمائی کہ تصوف کا معنی ہے اللہ سے تعلق کو بڑھانا، چې الله پاک سره سړی تعلق زیات شي. بچیا هغه یو بوزه بند کدالې د باز ملګرو یخ کېږي، هغه بوزه هغه منوره انعام الله بند که بچیا دا خالد جی ګلوال بند بس. بیا نو د تصوف معنا د الله پاک سره تعلق زیاتونه. اوس الله پاک سره تعلق په چی راځي؟ د الله پاک احکاماتو او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې زندگی تیرونه نام دا مر اکابر چې دا معمولات سړی ته شهیدا استغفار وایا، قرآن کریم تلاوت کوا، درود پاک وای، دا ټول دغه طریقې نو سړی د دغه معمولات ډېر لوی خیال کوي. دا باز اکابر وای کنه چې ګوره سړی نه نفل پات سی کنه بے قضی راره، حالانکه نفل و قضی نسته ده. دا دې پاره چې هغه نفس ته سزا ورکړي چې تا نه پاته ولې دي، یعنې نفل و قضی نسته ده. دا چې دی په دې باندې عادت سي جتا ولې پرې. یو حدیث مبارک چې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام بچ یو عمل شریک دیم علیه به همیشه والا پکاو. دا یو مسله ده چې ما دیگر بعد نفل شرنګ دي. مور مسلک دا ده چې ما دیگر بعد نفل نست. نوائی چې یور جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما دیگر الموج کا وہ نفل. نو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام اور ترواستہ ہو چې تا خو جی مشتویل چې نستا ته خود کار که. نوائی چې حضور مبارک دغور دل مفهوم دادا چې ما دا ورکات غالبا ماشپین بعد کول خمن چې چوک صحابه راغله هغه سره مصروف سره به هغه وکړه. نوائی گوئے کہ نبی علیہ السلام به چې یو عمل شریک به همیشه والا پکاو. نو سړی د دغو وظایفو ټولو اهتمام کوي. به دې سره سړی ته نیکي آسانه زړه اطمینان وي. بل بزرگان وی الحسنۃ تجلب الحسنہ والسیئۃ تجلب السیئہ. نیکی نیکیر چکوي بدی بدیر چکوي. سړی نیک اعمالی نیک ماحولی سړی زړه مطمئنی، بے نیکی باندې سړی خوشحالی. او دا شی حضرت تھانوی صاحب رحمه الله وایي اول چې سړی د صالحین صحبت چې ډیر چینی وي، نیکانو صحبت ډیر شیان الله پاک د صالحین په مجلس سړی ته نصیب کوي. هغه کتابو چې نه مولانا تھانوی صاحب رحمه الله د حضرت مولانا گنگوہی صاحب رحمه الله متعلق لیکلی دي چې حضرت مجلس داسې و چې په هغې چې با په ناستی سره خدای مسائل حل کول. په ناستی سره حضرت فرمایي چې یو ویری زه د مجلس چې ناست وم نو دغه وخت چې دی ړوند و نو ما یوې مسئلې پوښتنه جندې وکړه. نو تو ویله چې پوچھنے والا کون؟
پوښتنه چا وکړه؟ ما ورته ویل چې جی اشرف علی. وی جی اشرف علی آپ کو بھی اس میں تردد ہے؟ ویل چې دای ویل ما جواب زده سو. دیل وجه حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے حوالے حضرت علامہ شمس الحق افغانی حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ لیکلی دی چې هغه وایي چې و علماء یو د علم نبوت او یو د نور نبوت، یو د علم نبوت او یو نور نبوت. علم نبوت هغه دا چې کوم تاسو کتابو چې وایو هدایه کدور ایدا کابر مرتضی نصاب، او یو د نور نبوت، نور نبوت اسینه درویشاں باید جست، دا د الله والو سینو نه سړی ته معلومه. دیل وجه سړی د نیکانو مجلس چې نه لري بے فائدې مجالس دا په زړه باندې زنګ راولي. بیا بل دی چې دا غیبتونه غلط شین کېږي کنه به زړه بالکل. دیل وجه ډیر خلک غریبان په دې ګناه مجلس چې خوشي او په نیکۍ مجلس سے پریشانی آواړه وجه دای چې سړی خپل صلاحیت ختم سی. به د مثال داسې سی لکه موږ ورته کاکا وی دا تور کاکای چې ګند غړی. علامہ عبدالعزیز پرهاروی رحمه الله لیکلی دی چې دغه د طبیعت دوره خراب سوی د ګند سره چې د مړېږي کنه تی سوپو توا چې ګلانو ته د ګلانو چې مړېږي به چې به سوپو ګند توا چې د به زمدای شي ځکه د طبیعت ګند او به دا نیک مجلس چې نه غلط ای کنه به دا سړی ته دا بدی په بوجي ا ګناه په دته مزه ورکړه. دا ګناه مزه داسې ده لکه یو سړی خارش بیماری کنه چې خارش چوره ګرای مزه ورکړي او چې لاس جن شي کې به تکلیفي کنه سوچ. دیل وجه چاته نیکانو مجلس نی زو میسری عادی حاصلې کنه به مر حضرت جی سے کتابونه د سړی ګوري قرآن تلاوت ته کوي ډیر د خلکو سره عوام سره د ډیر ناسته پاسته نه کوي. بزرگان موږ الوای چې تصوف چې دا شیان پکار دي قلت منام قلت طعام قلت خلط مع الانام. قلت منام قلت طعام قلت کلام او قلت خلط مع الانام. ډېر خبرې سړی نه کوي بے فائدې، ډېرې پوښتنې سړی نه کوي. حدیث مبارک چې راځي ایاکم وکثرت السوال، ډېرو پوښتنو نه ځان وساتو. مخکیني امتونه په دې هلاک شي. بني اسرائیل غوا بارې چې چوره پوښتنې کولې. حدیث مبارک چې راځي چې دو کومه غوا حلاله کړې وه کافي وه، خودو پوښتنې کولې الله له طرف تنګي پر اغله هغه یو غوا صرف یو ځړکی سره وه بلی چا سره نه وه. عاد مور فرما بردار هغه ورته ویل چې دا به پسته درکوم چې ما ته به چرمن له سرو زرو ډکو بیا ورکړو. دې له وجې صحابه کرامو نبی علیہ السلام نے ډېرې پوښتنې نه دي کړې. ګرد قرآن چې ما په خیال 14 کمې زیاتې شوره پوښتنې دي. صحابو به دا تمنا وه چې څوک باره نه راشي نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړي. دو به ډېره نه کوله بس چې به وویله سو هغې باندې عمل. بل خلکو سره ناسته دا مو زیري हाँ اصلاح پر جان ته خبر خو اصلاح چې سړی خپل اصلاح نه اصله دا یاد لره د خپل اصلاح نه مخ چې مصلح جوړونه دا غټ نقصان کوي. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمه الله فرمای لقاء الناس لا يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. د خلق ملاقات هیڅ فائدہ نه کوي، صرف بے فائدې خبره
فلانه وای خلق وای ویلی سوي دي چال دا وبیدا تا تبت فاقلل من لقاء الناس الا لحظ العلم او اصلاح حال. بس دو سره سره ملاقات کا یا استاد سره او یا خپل شیخ سره. استاد نه بدا علوم زکوي او شیخ نه خپل باطنی اصلاح کوي. بل قلت منام خوب سړی کم کوي. وای خوب له خوب پیدا کیږي. ډیر خوب کې بیا سړی او ډیر خوب اصل چې باعث ډیر خوراکي سړی ډیر خوراک کوي خامخا اخته کادای به وبډې رچ شي به خوب ډیر درځي. حضرت علامہ نووي رحمه الله متعلق راځي چې د 24 غنټو چې یو ویری وبچلې غالبا خدای مې د خطا نه کړي ویل به چې ډېری اوبه بدن چې سستی پیدا کوي. امام بخاری رحمه الله متعلق راځي چې اغوا چو بادام خړل به ګډ د ورځ په 13 ولا خو یاد رکھنا بھولنا نا تو خوراک کا ہر شے کا فکار کا تھانوی سے بھائی آ وقت اس نے تو یہاں خوب کام کرو خوب کھاؤ خوراک شکو خکار کا جکا مشوز آغا مزاج خونه ده کن آغا برداشت خونه ده کن بل آغا ده شیخ سره ملازمت دا ډېر اهتمام سره سره دی. الله پاک جل جلاله سړی ته توفیق نصیب کړي. آخر ورځې د رمضان مبارک سړی دې ډېر اهتمام سره کوي. تلاوت سړی کوي، اذکار کوي، نوافل کوي. ګوره دا اصل چې موږ حضرت سے فرمیلا چې یو تصوف چې دادا چې سړی دې همیشه اوداسه سره شوړي دې چې یو فائدہ دادا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې تموتون کما تعیشون تاسو ته مرګه داسې حالت چې راځي چې رنګ تاسو زمدیو لکه زندگی تیرو. حضرت سے فرمیلا چې موږ په اوداسه یو کنه نو ان شاء الله د خدای ذات نه امید ده چې الله پاک په موږ ته مرګه په اوداسه حالت راوړي. اما چې کتلی و مولانا محمد عاقل صاحب دا غالبا در منظور چې دی وای چې ما پلار مستند حکیم اغا با ایوه ورځ او کدوه ورځ بېهوش وای ما قصدن د بستر وکتله چې چیرې وړې بولله یو که بستر یې وچوي شان وفات بعد اوی یو دا و ما داغه چې پلار به مې دغسې اوداسه سره شوړی. بل دا ده چې اودس سړي که نه به دې چې تشبه بالملائکه سړي فرشتو سره مشابهت که سړی پاکي. بل دې چې اعمال آسانی یاره اشراق 2 رکعاته وکړه بل وکړه 2 رکعاته وکړه قرآن تلاوت وکړه. بل شیطانی آثار په سړي ډېر نه وي ځکه روح خوشحالي که نه بلکې غیو روایت چې راځي که نه دا مسله ده چې سړی اوښ غوښې وخوري نو بیا دې سړی اودس کوي که نه نو امام صاحب وایي نه د ضروري بعد امامان وایسته دي نو موږ امام یو قول ده چې دا مستحب د شاه ولی الله صاحب وی ځکه یو روایت چې راځي الابل من الشیطان او وایي چې دې چې د خپل آثار یې که نه نو خامخا د غوښې آثار سړي ته نو تا اودس وکړه. څوک وایي ګوره یو سړی په غوښه په اور پوخ سي نو سره ناري اجزا ګډسلي نو چې ته اودس وکړې هغه به بیا روحاني شي. دې له وجې د سړی اوداسه سره ګرځېږي. الله دې عمل توفیق راکړي.